بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 102 نمبر درس دی او تمرین به ان شاء الله موږ د اسم مفعول بیان شروع دا غي تمرین به ان شاء الله نن موږ کوو مشق سوالات به ان شاء الله. نو دوه سوالونه موږ راکړي، یو سوال راکړی ولنه د مجتنبون مستنصرون او د متقبلون پورا گردان ولیکي، او دویم سوال راکړی و د دې صيغو معنی بیان کړي، مسموعون، معلومات، متروکه او منصوران. د دې معنی به ولیکي او دا بر چې د دې گردانونه ولیکي. نو دا مجتنبون اسم مفعول د ثلاثي مزید فيه نه ده، نو د دې او واحد راځي دلته به ولیکو صيغه واحد مذکر، تثنیه مذکر، جمع مذکر. ٹھیک شو؟ نو دا مجتنبون موږ سره واحد مذکر صيغه ده، مجتنبون. د دې معنی ده یو پرېس کړی شوی سړی، داسې سړی چې د هغه نه پرېس شوی وي، نو یو پرېس کړی شوی سړی. او مجتنبانی دا تثنیه ده، مجتنبانی د دې اخري با باندې با زبر ولګي او اني به ورسره ولګي، نو مجتنبانی تثنیه بشي. اخري حرف باندې چې پیش ولګي او واو او نون زبرنا یعنی اون ورسره ولګي، نو مجتنبون دا به جمع مذکر شي. مجتنبون دا د جمع مذکر صيغه شو. مجتنبون، مجتنبانی، مجتنبون. نو موږ له راکړي چې دا تاسو د دې پورا گردانونه لیکئ، نو بیا د دې واحد مؤنث راځي مجتنبتون. د دې اخري با باندې با مجتنب او اخري حرف باندې سره به تنوین لګي، مجتنبتون. او بیا تثنیه مؤنث مجتنبتانی، او جمع راځي جمع مؤنث مجتنباتون. ٹھیک شو؟ نو دا د مجتنبون پورا گردان شو. مجتنبون، مجتنبانی، مجتنبون، مجتنبتون، مجتنبتانی، مجتنباتون، مجتنبون، مجتنبانی، مجتنبون، مجتنبتون، مجتنبتانی، مجتنباتون. دا مستنصرون نو د راځي جمع مذکر واحد مذکر تی راځي مستنصرون، چې راکم لیکل شوی دی اندق دی مستنصرون. او تثنیه راځي تثنیه مذکر مستنصرانی. د دې را اخري دا تنوین به ختم کې دې سره دې باندې زبر ولګي او اني به ورسره ولګي، مستنصرانی. او جمع مذکر به راځي مستنصرون. ٹھیک شو؟ واحد مؤنث به راځي مستنصرتون. او تثنیه به راځي تثنیه مؤنث مستنصرتانی. او جمع به راځي جمع مؤنث مستنصراتون. ٹھیک شو؟ او دا متقبلون دی، نو دا واحد مذکر راځي متقبلون،
متقبلن تسنیه راځي متقبلان متقبلان او جمع راځي متقبلون متقبلون واحد مؤنث راځي متقبلتن متقبلتن کول تاب اور آخر کیوں لگے تسنیه راځي متقبلتان متقبلتان او جمع راځي متقبلات متقبلات دا د دې واحد تسنیه او جمع مذکر او مؤنث شو نو د مجتنب مستنصرة دا مجتنب مستنصر او متقبل پورا گردان ولیکئ نو مجتنب مجتنبان مجتنبون مجتنبتون مجتنبتان مجتنباتون او واحد دا مستنصر مستنصران مستنصرون مستنصرة مستنصرتان مستنصراتون او متقبل متقبلان متقبلون متقبلة متقبلتان متقبلاتون دا مونږ سره د مجتنب مستنصر او متقبل پورا گردان اوس دویم نمبر سوال مونږ راکړی و د دې صيغو معنی بیان کړي مسموعون ګورئ د سمع يسمعون دا مسموعون راغلی دی دا اسم مفعول دی او د جمع مذکر صيغه ده اسم مفعول جمع مذکر دا ثلاثي مجرد نه دی اسم مفعول جمع مذکر مسموع یو اوریدل شوی سړی مسموعان دو اوریدل شوی سړی مسموعون ډیر اوریدل شوی سړی ٹھیک شو نو مونږه په اردو کې ورته ولیکو سب سنے ہوئے مرد سب سنے ہوئے سب مرد سنے ہوئے سب مرد اوریدل شوی ټول سړی ٹھیک شو او دویم نمبر ته معلومات معلوم یو معلوم شوی سړی معلومتانی یعنی معلومانی دو معلوم شوی سړی معلومون ډیر معلوم شوی سړی معلومه یو معلومه شوی خزا معلومتانی دو معلوم شوی مؤنث او معلومات ډیر معلوم شوی مؤنث نو سب پہچانے ہوئے عالم یعلمون دا جوړ شوی ټول پیجندل شوی خزی ټول معلوم شوی خزی ټول اردو کې وای जाने हुए सब औरतें जानी हुई सब औरतें जानी हुई सब औरतें यानी मालूम शवी पेजंदल शवी टोले खजे जानी हुई सब औरतें दाद जमा मुअन्नस से गला जमा मुअन्नस इसमें मफऊल ٹھیک شو دا علم يعلم باب نه ده ٹھیک شو متروکه د ترک يترك باب نه ده د مفعوله په وزن باندې ده نو متروکه ترک يترك معنی را پر خودل دا واحد مؤنث اسم مفعول صيغه ده متروکه معنی را پر خودل شوی یو خزا داسې یو خزا چې هغه پر خودل شوی وي نو छोड़ी हुई एक औरत छोड़ी हुई एक औरत ठीक شو ها منصوران د نصر ينصر باب نرا وتسنيه ها د نصر ينصر باب نه ده اسم مفعول ده منصور واحد ده منصور یو مدد کړی شوی سړی داسې یو سړی چې داغه مدد شوی وي نو موږ وایو یو مدد کړی شوی سړی او منصورانی دو مدد کړی شوی سړی نو دا د جمع تسنیه مذکر اسم مفعول تسنیه مذکر اسم مفعول منصورانی
دا تسنیه مذکر ده دوه مدد کړی شوي سړي دوه داسې سړي چې د هغوی مدد شوی وي نو دوه مدد کړی شوي سړي نو دلته اردو کې وایي مدد کیے ہوئے دو مرد مدد کیے ہوئے دو مرد ٹھیک شو نو دا موږ سره دوه سوالونه حل شو یو د مجتنبون مستنصر متقبلا پوره ګردانونه شو دویم نمبر موږ له د څلور صيغې راکړې وي مسموعون معلومات متروکه منصوران وای د دې تاسو معنی ولیکئ نو دا زمونږه د اسم مفعول په مشق کې اولنې درسو د دوه سوالونه حل شو ان شاء الله پر راتلونکي درس کې به د اسم مفعول مزید چې کوم سوالات په مشق کې راکړي هغه به حل کوو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام